موږ به د تعلیم لپاره خپل ټایم څنګه منیج کوو، وخت به څنګه راباسو، او د دې وخت سره سات سات موږ به کتاب څنګه وایو، او د کتابو د ویانو بیا موږ ته فایدې څه دي، پر دې باندې موږ مجلس کوو. مختصره مجلس به کوو، ستې به ډېر ټایم نه اخلو. صحیح. اچھا دا ته ټول کسان ناست یاست، دا چې د سکول راغلي یاست، دا ولې راغلي یاست؟ سبق دپاره و. سبا یو ښه انسان جوړ شي، ستا پلار، ستا علاقه، ستا مور، خور، ورونه، بچیان په تا ونازول شي. ټیک شو؟ لکه ډاکټر قدیر د ګرد قوم هیرو دی، دی که نه دی؟ عبدالستار ایدی د ګرد قوم هیرو دی که نه دی؟ هیرو دی. او نو د هغه رنګه ښه ساینسدانان، ښه ډاکټران، ښه انجینران، ښه پوهان خلک چې هغه د معاشرې د فلاح او د بهبود او د ډیولپمنټ دپاره کار کوي، هغو ښه سبقان ویلي دي. سبقان یې څنګه ویلي دي؟ د هغه رنګه په کرسیانو کې په ټاټو باندې ناست هلکان دا ټیم د ملک معیشت، د ملک سماجي، سیاسي ټولې هلې ځلې منډې دا ټیم سنبال کړي دي. هغه خلک سنبال کړي دي چې هغو سبق ویلی دي. بغیر سبق خو نو، بغیر کتاب خو نو نه یو چا ته ډګري میلاویږي، نه روزګار میلاویږي، نه ښه سړی جوړېدلی شي. د هغه علم خو ورکول سوی راغلی د هغه دپاره ده چې انسان ترقي وکړي. ترقي به ته څنګه کوې؟ ترقي به ته په علم باندې کوې. ښه دی. او یو سرشورې به نه، دا ته چې سرشورې داسې ټیم در ضایع کوي، بلکل بس چیخ دا و ما ته ګورې، لکه زه چې ته ګورم. صحیح. دا رنګه شا به شي. یعنې زموږ و دې دنیا ته راتګ اور دلته موږ په سکول کې داخله اخیستل او په در 9 در 10 ته پورې را رسېدن، د دې وجوهات څه دي؟ موږ ولې راغلي یو؟ د دا دپاره راغلي یو چې موږ و خپل کور ته، علاقې ته، وطن ته، ملک ته ترقي ورسو. دا ترقي موږ څنګه رسو؟ دا طریقه موږ په چیش باندې؟ په علم باندې، په علمي عبور باندې، په پروفیشنل او ټیکنیکل ایجوکیشن باندې، په خپلو صلاحیتو باندې موږ دا فایدې، دا طریقې موږ خپل وطن، کورنۍ ته راوړلی شو. صحیح دی. اوس مطلب موږ دلته دا دې ته ولې لګیا یو؟ څه وجه ده موږ نن خپل وخت هم رایستلی دی، ستی ټایم هم در ضایع کوو، کښېنولي مو یاست؟ د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې نن زموږ و علاقې ته، زموږ وطن ته د ښو ځوانانو، د هغه ځوانانو ضرورت دی چې هغه و علاقې و قوم ته ترقي ورکړي. یعنې ته چې د دنیا هرې شعبې له ولاړې سې، ته ترقي ورکړي. ښه روډ دي، ښه بسان دي، ښه سکولونه وي، ښه کالجان وي، ښه لایبرریانې وي، ښه پولیس وي، انصاف اور عدل کیږي. د دې دپاره چې دی، یعنې موږ پرې وځې راغونډ شوي یو چې سبا دا زما کوچنیان چې دا ټیم نن زما بچیان او زما کوچني ورونه دي موږ ته ناست دي، دا سبا د معاشرې دپاره ترقي وکړي. د ده په رویه کې ادب وي. دا ادب به څنګه راځي؟ موږ خو سره پېژنو یو بې ادبه هلک، یو ادبناک هلک، نه کور ته وایي نه به دا مې هغه ښیلی زوی دی، دا مې هغه سیال زوی دی. نه ښیلی زوی خو دلته شیطانیانې کوي، شیطانیانې په کار دي چې ویې کوي، لیکن تنګول نه دي په کار. نو زموږ نن په معاشرې کې رویې نه دي برابرې. ته چې بازار ته ورسې، موټران چپه او راسته ولاړ وي، روډ یې نیولی وي، پر ون وې باندې د بلې خوا را روان وي. مطلب یو ماحول چې دی سم خوندور ماحول نه دی. د دې ماحول د خوند دپاره چې انسان ترقي وکړي، انسان سوچ دی بیا تعلیمي ادارې شروع کړي چې به یې سکولونه به یې چې جوړ شي
چې په دا سکولو کې موږ ادب ور وښایو، تعلیم او تربیت وکړو، چې بیا د هلکان و ترقي ته راشي. نن که زموږ علاقې زموږ وطن ترقي نه ده کړې، یعنې کوي د دې وجه دا دی چې د موږ سره هغه علمي شعور نشته چې هغه د یو معاشرې د ترقي دپاره پکار وي. نو بیا موږ دا پیغام راوایستی چې بای راسئ، موږ پر یو دی پلیټفارم باندې پر یو دی لاره کار وکړو چې موږ د خپل کوچنیان سمجاو چې هلکو تی به سبق څنګه وایاست، تی به تعلیم و تربیت څنګه یي چې بیا تی ترقي وکړئ. دا ستا ماشټران، دا ستا کمرې، دا ستا په سکول کې درختي، دا چوکیدار، دا هواوي چې چلیږي، دا لمر چې راخیږي، دا ستا لپاره چې دا کرسیانې جوړ شوي دي، دا ټیبلان جوړ شوي، دا خو د سټوډنټ دپاره جوړ شوي. دا سکول ستی دپاره جوړ شوی دی. دا پرنسپل یې راواخې در چوکیداره پورې دا ټوله ستی دپاره دي چې تی ناست دا به یو شی نه وي. دا اول تی یاست، بیا دا منیجمنټ استادان، یعنی په دا ګرد سکول کې در ګورده افضل خلک چې دي چې فضیلیت چې دي هغه څوک دي؟ هغه تی یاست، شاګردان. تی د مستقبل یاست، تی چې یاست؟ تی زموږ مستقبل یاست. نو دا زموږ مستقبل به موږ څنګه جوړو؟ دا زموږ مستقبل به موږ داسې جوړو چې موږ به خپلو بچیانو ته جدید معیاري تعلیم د قرآن او د حدیث په روشني کې ورسو، او دا خلک بیا دومره ترقي وکړي چې دوی معاشرې ته ترقي راوړي. ښه ډاکټر، ښه انجینیر، ښه فلاسفر، ښه استاد، ښه سړی، ښه انسان جوړ شي. نو چې ته ښه په تا باندې به مور، پلار، علاقه او ټوله وطن فخر کوي. اوس ما د ډاکټر قدیر نوم واخیستی، ته یې پېژنئ؟ ګرد یې پېژنئ؟ ټوله ډاکټر قدیر پېژنئ؟ ته د پښین ججان پېژنئ؟ د پښین جج نه پېژنئ؟ د پښین ډاکټران نه پېژنئ؟ یعنی ته ډاکټر عبدالقدیر په دا پېژنئ چې هغه هیرو دی، هغه د پاکستان په ساينس او په ټیکنالوژي کې هیرو دی. نو ته په دا پیژنې، یعنی دنیا چې ده هغه هیرو پیژنې. په پښین کې به ډېر سرمایدار خلک وي، ملکان به خانان به تی به نه پیژنې، خو ته ډاکټر قدیر پیژنې. نه ستا ملاقات سره سوی دی، نه دې مخامخ لیدلی دی، نه دې لیدلی او نو ته یې پیژنې په دا چې هغه د وطن هیرو دی. اوس هغه هیرو څنګه جوړ سو؟ هغه هیرو په دا جوړ سو چې هغه علمی حبور راوړو، چې وکړو علم یې وکړي، علم یې حاصل کړي، په هغه علم او په هغه جدید علم باندې د پاکستان ته نیوکلیر ټیکنالوژي راوړه. پاکستان یې د دنیا د جدید د سیاسي او د ټیکنالوژي د سیالۍ سره برابر کړي. نو په دا زموږ هیرو دی. لکه نور خلک خو موږ ته نه پېژنو، په پښین کې به ښه خلک یې موږ ته نه پېژنو. صحیح دی؟ نو ته به هیرو څنګه جوړېږي؟ نن به موږ دا مجلس کو چې په دا کمره کې به په ډاکټریانو کې، په انجینرانو کې، په استادانو کې، په فلاسفرز کې موږ هیرو څنګه پیدا کوو؟ دا هیرو به څنګه راباسو؟ دا هیرو به موږ داسې راباسو چې دا هیرو دا نن زموږ مخ ته دا 200-300 ځوانان د مستقبل سکالرز هیروز ناست دي. دوی ته څه پکار دي چې دوی به ځان د ډاکټر قدیر غونتو په خلو کې شمار کړي. د هغه دپاره ډېره اسانه طریقه ده، ډېره اسانه لار ده. ته سهار راځې سکول، غرمه د سکول څخه کور ته ځې، په سکول کې تا ته ماشټران ولاړ سبق وایي. ته به دغه سبق په داسې طریقه وایې چې دا ستا په دماغ کې کښیني، دا ته یې زده کړې. د کتاب څخه به ځان نه خلاصوې. کتاب ستا واحد هغه دوست دی چې دشمن در ښایي. تا د دشمن څنګه معلومیږي چې دا ستا دشمن دی؟ تا چې علم نه یې کړی ته بیوقوف یې، ته جاهل یې. جاهل او بیوقوفه سړي ته دشمن نه معلومیږي. تا چې علم وکړي دغه علم تا د ستا دشمن در ښایي
ستا په معاشره کې دشمنان څوک دي؟ ستا په معاشره کې اول دشمن چې دی هغه جاهلت دی. ته به دا جاهلت د معاشرې څنګه باسې؟ ته به دا معاشرې ته عدل و انصاف څنګه راوړې؟ ته به دا معاشرې ته ترقي څنګه راوړې؟ دا ټوله په دې کتابونو کې ده. هغه کتابونه چې په سکول کې وایي، هغه کتابونه چې په لایبرري کې پراته دي، هغه کتابونه چې په دکانو کې پراته دي، هغه کتابونه چې ستا په کور کې پراته دي، ته به دا کتابونه وایي. د دا کتابو څخه بیا ستا دماغ له وصیت راځي. دا ته چې څونه کتاب وایي دا د هغو نه ستا دماغ در خلاصوي، در ازادي یې. د دماغ ازادي چې ده هغه په کتابو کې ده. د دماغ ازادي بل شي کې نه ده. ته به ګرځې، دنیا به وینې، هغه په دا کتابو کې ده. چې څومره ته کتابونه وایي هغومره د دماغ وده کوي، سره پیلاویږي. دا د انسان په دماغ کې ټوله کائنات راځي. نو چې ټوله کائنات کې راځي، نن ته خبر یې سپوږمۍ سته، د سولر سیسټم حصه ده، لمر سته. ته په لمر او په سپوږمۍ په دا نظام شمسي چا خبر کړي؟ په دا نظام کائنات چا خبر کړي؟ په دا رشتو په شو په بد چا خبر کړي؟ دا کتاب خبر کړي. دا کتاب ستا مور پلار خبر کړي دي، ستا استادان خبر کړي دي، موږ خبر کړي یو، او دا خبرې بیا درته پورې درسیږي. نو مسله څه ده؟ چې دا خبرتیا چې دا تا ته کتابونه درکوي، په سکول کې، په مدرسه کې، په ماجد کې، په کور کې، دا ټول د دنیا ترقی، د دنیا خوشحالي، د دنیا د هر مسلې حل په دا کتابو کې دي. نو ته ورپسې ګرځې. اوس موږ مسله څه شته؟ ستا مسله څه شته؟ ته سکول ولې وایې؟ ته سکول په دا وایي چې سیال سړی سې، په دنیا سیالي وکړې، عزیزي وکړې، اقربا وکړې، ښه ډاکټر، ښه انجینیر جوړ سې. نو ته به جوړېږې څنګه؟ یعنې موږ به د تی څه هیرو څنګه جوړو؟ ته به د ځانه هیرو څنګه جوړې؟ ته به د ځانه هیرو داسې جوړې چې ته به د کتاب سره یاري کوې. ستا یار به کتاب وي. دا کتاب تا د دنیا د سیالانو سره، کوم چې دا ټیم د دنیا جدید سیالان د هغو سره دې کښېنوي، د هغو پر کرسۍ دې کښېنوي. یعنې خلک به ستا و خبرو ته په انتظار وي، ستا و علاج ته په انتظار وي، ستا و انجینرینګ ته په انتظار وي، ستا د استادۍ و خبرو ته په انتظار وي. نو خو یې خو هغه دي. نن که شاهرخ خان خو پېژنې او سلمان خان، شاهرخ خان، ټیک سو، دلجلې، دا خو که پېژنې. اوس شاهرخ خان ته ولې پېژنې؟ شاهرخ خان د خپل فن سره انصاف کړی دی، ښه ایکټینګ کوي، دنیا یې پېژني. رونالډو، میسی، هغه پېژنې. دا فټبالرز بل کوم یو دی؟ دا ته ولې پېژنې؟ دا بیسټ فټبالر، بیسټ کرکټر، دا ټوله ارشد ندیم ښه ترو کوي، رائټ؟ دا په خپل فن کې ایکسپورټ دی. په دنیا کې و ایکسپورټ د هیرو ویل کېږي. دا زموږ هیرو دی، د دنیا هیرو دی. خلک ورته په انتظار روغبړو ته، خلک د مړۍ په انتظار چې موږ مړۍ ورته وکړو، دوی سره ټایم نه. نو ته به هیرو څنګه جوړېږې؟ ته هیرو په خپل علم باندې جوړېږي. یعنې ته به د خپل علم پریکټس کوې. کتاب به وایې، میت به وایې، فزیکس به وایې، بیالوجي به وایې، اسلامیات به وایې، انګلیش به وایې، پاکستان سټډي به وایې، د میتھمیټکس به وایې. دا شیان چې ته څومره زیات وایې، څومره پریکټس یې کوې، ته دغونه د دا کتابو د بیالوجي او د فزیکس د کیمسټري هیرو جوړېږي. چې ته هیرو شولې، دا ستا شان ستا زده سو، ستا به د میډیکل سیټ کېږي، ستا به د انجینرینګ سیټ کېږي، ستا به بین الاقوامي سکالرشپس کېږي، تا ته به وظیفې ملاویږي، ستا دماغ به د دنیا په کار ورځي. ستا که سبق نه ووایې نو ستا دماغ فالتو دماغ شو، د معاشرې په کار نه ورځي. د معاشرې په کار هغه دماغ ورځي چې هغه دماغ پر سړي پر ځان کار کړي. نو ته به دا کتابونه که د فزیکس دي، بیالوجي ده، کیمسټري ده، دا به وایې، دا به حفظ کوې،
دا به زده کوې په دې به سر خلاصې بیا به دا سر دې په خلاص کړي بیا به اپلای کوې چې بای پنکھا څنګه چلیږي یو میګنیټیک فیلډ څنګه جوړیږي یو سرکټ د بجلی څنګه جوړیږي ډایجسټیو سیستم څنګه کار کوي د سترګې نظر څنګه کار کوي نرو سیستم څنګه کار کوي د کیمستري د ایچ د مچ وبزن جوړ شي د HO2 فارمولا ده H2O فارمولا ده د دې فارمولې میکانیزم څنګه دی دا څنګه جوړیږي یعنی په دې ټول علمي عبور به ته سر خلاصې ته به دې سزا نه چې تا هیرو جوړ کړي بیا خلک تا ته میډل درکوي بیا خلک تا ته ایوارډ درکوي خلک تا ته روزګار درکوي خلک ستا د مرضي تنخواهې درکوي غټې غټې تنخواهې و ساینټیسټ و سکالرز ته ملاویږي ته به بیروکریټ یې ته به د دنیا هر اگزام پاسولی شي ګوره د هغه کتابونه چې ته په 9-10 کې وایې د هغه کتابونه په فرست ایئر سیکنډ ایئر کې دي نو ته خو به انجینیر جوړېږي که به نه جوړېږي ډاکټر جوړېږي که نه جوړېږي اکانومیست جوړېږي که نه جوړېږي یو ښه انسان سړی جوړېږي که نه جوړېږي ته به دا کتابونه وایې په دې به سر خلاصوې اچھا اوس کتابونه به څنګه وایې سر به څنګه به خلاصوې د دې بیا یو خپله فارموله ده هغه لکه تا چې کتاب راواخیستی تا ویهنګ شروع کړي دا اولې شپو کې سړی کتاب راواخیست په سر یې تېرېږي دا خو ستا په ذهن کې راځي خو ته سر نه بخلاصېږي ته به په کتاب سر خلاصوې په یو مجلس به سر خلاصوې چې دا مجلس سوی دی دا مجلس دا د کتاب رایټر چې دا نظام هضم ورکړی دی تا ته تصویر درښولی دی چې ته شان خورې دا ستا په باډۍ کې څنګه نظام هضم برابري تا له څنګه وده درکوي تا ته انرژي څنګه درکوي ته په دې ټوله میکانیزم سر خلاصوې چې تا په دا میکانیزم سر خلاص شو بیا دا ستا شی نه ویریږي دا در قیامت نه ویریږي د هغه شان د میډیکل د هغه شان د انجینرینګ د هغه شان د دنیا په سکالرشپ کې د هغه شان د دنیا په هر ټیسټ په امتحان کې پوښتنې کېږي ستا به زده یي نو چې ستا زده یي ستا به د میډیکل د انجینرینګ سیټ کېږي ستا زده یي ته به یو CSP افسر جوړېږي ستا زده یي ته به یو پروفیسر جوړېږي ماسټر به جوړېږي استاد به جوړېږي او ښه انسان به جوړېږي اوس موږ راځو چې ته به کتاب څنګه وایې کوم کتابونه چې تا د کورس کتابونه دي دا خو به ته خامخا وایې یو موږ دا مجلس کوو چې یار دا فزیکس ګران دی میت کیمستري دا ګرانه ده بیولوژي اسانه ده یا اسلامیات اسانه دي د دنیا هر سبجیکټ اسانه دی هر سبجیکټ چې په دنیا کې وجود لري په کتاب کې ستا هغه اسانه دی د موږ سره مسله چې شته موږ یې په ډېر غور و فکر نه وایو چې ته یو کتاب په ډېر غور فکر ووایې سر په خلاص کې دا ستا نه ویریږي دا دې په دا دماغ کې ستا ژوندی دا به ستا په دماغ کې دا کتاب حفظ دا به ستا لکه په کمپیوټر کې چې یو تصویر یو میموري سیو کې دا به ستا د میموري حصه وي ته چې اول کتاب وایې اول چې تا دغه کتاب خلاص کړي ته به د دې کانټینټ ته راځې چې په هغه کې لیکلي چې په دې کې اول چپټر دی دویم چپټر دی دریم چپټر دی په اول چپټر کې دا مضمونونه دي هغه مضمونو ته به راځې دا هر مضمون به ډېر په تسلي باندې ګورې چې باید دا مضمون که د فزیکس دی که د کیمستري دی یا د یو عام د کتاب دی دا به ته څنګه ګورې دغه به ته څنګه ګورې دا همیشه چې ته یو شی ووایې دلته چې تا سر په خلاص شو هغه به دلته پر رف کاپي باندې نوټې تا هلته یو شی ووایي سر دې په خلاص شو دا به نوټې چې دا شی دې نوټ کړي بیا د استاد سره د کلاس فیلو سره ډسکسې چې یاره ما خو دا کوم فارمولا وویله او دا ما چې کوم دا واټر سایکل ووایي یاره دا رنګه دی چې تا یو شی ووایي بیا دې ولیکئ بیا د چا سره ډسکس کړئ دا ستا پرمننٹ میموري جوړه سوله مستقل طور دا به ستا په ذهن کې وجود لري نو دا شان جوړ شي بیا دا نه ویریږي ویان سر په خلاصوان لیکن ډسکسوان دا درې فیز دي دا درې مرحلې به ته د یوه شي سره د هر یونټ سره د هر فارمولې سره د هر چپټر سره د هر آیډیا سره ته کوې دا چې تا وکړئ بیا ستا نه ویریږي
دا به دې همیشه وي. اچھا بل په سکول کې خو ته کلاسونه اخلي خامخا یې اخلي دا خو تا واخلو. دلته په سکول کې بیا ستا د لایبرري پیریډ دی. که لایبرري پیریډ نشته ته به د لایبرري ټایم څنګه اخلي؟ دا کوم شان چې تا ویلي دي دا به ته په لایبرري کې په ښه پرسکونه ماحول خاموشي کې به دا ته یې واره بیا ګورې. دا خپل کتابونه به ګورې. بل په لایبرري کې کهانیانې پرتې پاکې کهانیانې کې مجلسونه یي مخزن اوچت مجلسونه یي چې هغه رایټر کوم سړي چې لیکوال وي هغه لیکلي ستا د سر د خلاصېدنګ دپاره په هغه کې ډېره زده کړې. نور کتابونه یي نور کتابونه پراته یي چې په هغه کې د مذهب د حوالې سي د ژبې د حوالې سي د ژوند د حوالې سي یا پر د دنیا پر د ژوند پر هر اړخ چې لیکل شوي هغه کتاب به ته خامخا ګورې. یو کتاب راباسه چې په کومه ورځ دې ویستې میاشت بعد یې و برته لایبرري ترجمه کوه خو کتاب وایه. یعنې په دنیا کې د پرایمري هلکان په میاشت کې د کورس څخه هټ کې کتابونه ختم کوي. وایي سټوریز وایي ناولز وایي ډرامې وایي. دا نن سبا چې کوم موویز جوړیږي نه دا موویز جوړې شوي دي او بیکګراوند کې یو کتاب وي هغه کتابونه وایي. کوچني کوچني هلکان د پرایمري هلک به نو څه دماغ هغه یې وایي. دا ته چې د کتابو سره مینه شروع کړې دا ستا دماغ غټېږي. ته به یې د پنځم د شپږم د اووم د اتم د لسم هلک به یې لیکن فیصلې او مجلس به دي د ملکانو د خانانو د پلرو د مشرانو یي. ولې دا کتاب تا ته زده کړه درکوي. بیا چې ته کور ته ولاړې کور ته به ته 3 غنټې خامخا و هغه شان ترکوي چې هغه تا په سکول کې ویلی خامخا به ورکوي. د میت پریکټس دی وکړي د فزیکس دی وکړي د کیمستري دی وکړي د بیولوژي دی وکړي اسلامیات دی وایي هوم ورک دی وکړي دا به خامخا کوي. بیا به یو غنټه دوی و دا نورو کتابو ته که هغه د مدرسې دیني کتابونه دي که هغه فتاوي کتابونه دي که هغه عام جدید ساینس کتابونه دي دا به خامخا وایي چې تا ته معلومه سي چې ته د میټریک او د اف ایس سی بعد ستا دپاره دنیا نور څو مهمه رابطې لري څو سبجکټ لري مضمون لري. ته به کوم موضوعات ته ځې هغه شان تار درشای. نو دا ټول شان چې کې دي دا په کتابو کې دي. ته به دا کتاب کدیکاوی کې د کتاب سره مینه کوله دا تا هیرو کوي. هیرو به په ګارنټي هیرو به کړي د کتاب مینه نه کوله هیرو به نه عام سړی به ته پیداس ولې مړ بسي خلک به د شخ یادوي به نه. ډاکټر قدیر مړ دی که ژوندی دی؟ مشهول یادو هیرو دی. هیرو همیشه تاریخ یادوي. هیرو چې دی تاریخ یادوي. تی به ډېر زموږ پیغمبران تېر شوي دي پېژنئ او که په چیش چې هغه د هغه معاشرې هیرو پاتې شوي دي. صحابه کرام هم پېژنئ هغه د هغه معاشرې هیروز پاتې شوي دي. په دا یې موږ پېژنو څو ټیم تېر شوی دی موږ ولې پېژنو هغه هیرو پاتې شوي دي. اوس ته پیدا شولې که د کتاب سره د علم سره دوستي نه وکړه ته به د غیر عام سړی مرې. بس یو سړی مړ شو قوم به پر تا ژاړي نه خالي به مور پلار پر در ژاړي ورونو خور پر در ژاړي. که ته وایې دا ستا پر هیروپن باندې دنیا وژاړي د هغه دپاره به ته څه کوې د ځانه به هیرو جوړې د کتاب سره به مینه کوې. کتاب به خامخا وایې چې ته څومره کتابونه ووایې څومره و کتاب و لایبرري سره مینه وساتې څومره ټایم ورکې څومره زیاتې د استاد پوښتنه وکړې څومره چې ته په شانو سر خلاصې هغونه بیا ستا قدر وي. خلک به ستا قدر کوي. تا به مجلسو ته راغواړي تا به پروګرامو ته راغواړي څه لپاره چې تا علمي سړی یې ښه ډاکټر یې ښه انجینیر یې ښه جج یې ښه وکیل یې ښه فلاسفر یې ښه استاد یې ښه ساینټیسټ یې نو چې ته ښه به ته به چش کېږې دا کتاب تا ښه کوي. د لایبرري مینه تا ښه کوي. ته پاتې نشکېږي چې تا د لایبرري د کتاب د استاد د خپل مستقبل سره مینه وي د ځان سره د مینه وي
ته چې د ځان مینه کوې نو دا خلک د ځان سره مینه څنګه صفا کپړې اغوندي سار ولمبېږي ګړۍ یې په لاس شي ښه صفا کپړې ته ولې ساره ځان سره مینه ده د هغه مینه په تا ښه کپړې اغوندي ښه جامې اغوندي د هغه رنګه ستا یو پروفیشنل مینه ده د ځان سره ستا یو پروفیشنل کرکټر دی رویې یا توار دی د دې د ډیولپمنټ د ترقۍ دپاره دا شان تاله کتاب راوړي ښه ډاکټر به ای سی ډي سی ورور لیویزم په پسې پولیسم په پسې ورور جانه منډې ترنډې څوک دی به ډي سی صاحب رالی ډاکټر صاحب رالی انجینیر صاحب رالی تی به نه لیدلی چې د ریډیو والا صاحب رالی مزدور صاحب رالی مزدوري ریډي دکانداري زموږ د معاشرې حصه د زموږ مشرانو پلرونو دکانداران هغه موږ دغه علمونه فرا کوي یعنی روزګار ښه روزګار هر روزګار چې هغه شرعي طور د معاشرې دپاره وي ښه روزګار وي هغه ښه کار دی خو نن د یو ریډي والا په دا ریډي ته ولاړ دی چې د هغه سره هغه علمي د کتابو مینه نه وله هغه ته موقع نه سو میلاو تاسو خوش قسمته خلک یاست تاسو د خپلو پلرو موقع در کړې ده کومه موقع در کړې ده د علم او د معرفت موقع در کړې ده چې ته علم حاصل کې او دغه علم تا ته در ترقۍ پورې ورسي مجلس سر خلاص سو اوس موږ کول کوو چې موږ به د کتاب سره مینه کوو موږ به لایبرري ته ټایم ورکوو موږ به په کور کې 15 غنټې سبق وایو خامخا به وایو دا نور غنټې بازۍ کوه بدېږه د خالا کره ځه د یارانو سره ځه کرکټ کوه خوب راکوه خو د کتاب مینه تا په دنیا کې روښانه کوي در قیامت به ستا نوم ژوندی وي که تا د کتاب سره مینه کړې وه او دا کتاب دی دغه کتاب په زړه کې وسولی و دا تاره د دنیا هر شهرت هر نسبت هر کرسي هر شی درکوي چیش د کتاب مینه کور ودان یو څوک که یو سوال کول غواړي کوئ جی سر که سړی اوله سره د سټډي کول سره نه مخته و دی باید سټډي ته څونه ټایم ورکړي ته کوم خلک په سټډي آمخته دي که نه آمخته هغه به 2 غنټې و عام کتابو ته و د کورس هټ کې کتابونه یي و دی ته ګوره زه نه دی زه برای مخصن ما کتاب راواخیستی ما ول زه به یو چپټر وایم ما یو 2-3 صفحې ووایي خوب رالی بیده سو حالانکې موږ په کتابو پوهیږو آمخته یو خو دا کتاب تا د خوب درولې دا به ته دا عادت سوکه جوړېږي سوکه به ته جوړوې یو ورځ به ته 2 غنټې ټایم کښېږده دا 2 غنټې به زه ریډینګ کوم بیا به ګړۍ ته مه ګوره صحیح دی ته چې تا ریډینګ سټارټ کړې چې ته لږ ووایې یاره ستا بل کار پیدا درسي ستا به دا دهان به یو خواته بلې خواته ځي خو ته به دا خپل دهان برته کتاب ته راولې چې دلته ته په کتاب کې فوکس ولې تا دلته سټوري و کهاني و فارمولا و په میکانیزم کې ډوب سولې بیا به ته کې دننه شي بیا دا ستا سوکه چې دی بیا د عادت ستا پخېږي ورته ته به خوند درکوي چې هلته رایټر کوم مجلس کړی کوم چې کتاب والا کوم مجلس کړی هغه به ته خوند اخلي که هغه یو فزیکس فارمولا وي که د کیمستري یو ریاکشن وي که د بیولوژي یو سیسټم په دا ټول به تا ته خوند درکوي ته به خوند پر اخلي خو دا سوکه دا ټیسټ او دا خوند ډیولپ کېږي کور ودان تا ویلې چې مطلب د هر هلک په خپل سټډي باندې کوشش وکړي سر لږ په زوره وایه هلکوان چې دي سر اته سبجیکټ دي اته سبجیکټ د هر یو پریشانې سر مې مطلب پر کوم کوشش وکړو دا د هلکوان دي د میټریک بعد دی دغه اخی میډیکل اخی بل آرټس اخی نو سر دی په دې ډسټرب دي دا مطلب دا نه کمیږي سر ته وایه دا کورسونه دي کم سي و سر دا د نورمنټ باید چې کم سي کورسونه باید چې کم سي خو دا کمېدلی په دا نه سي چې یو پالیسي جوړوي هغه یو ډېر غټ میکانیزم دی نو هغه باندې دا ټیم ګورنمنټ لګیا دی چې هغه یو نوی کوریکولم ډیولپمنټ پروګرام جوړ کړي نه چې په هغه کې مطلب دا چې د آرټس سبجیکټس په لګډ کې چې هغه سره نږدې دي هغه په لګډ کې د ساينس سبجیکټس دي هغه دي سره جلا کې نیو دغه د کراو شوبې د کراو بس پر دې باندې جدید دنیا کار شروع کړی دی او ان شاء الله زموږ هم کار پر وشي خو هر سبجیکټ ډیر ټایم نه غواړي دا اول شپې چې دي لږ سخت دي
بیا چې ته کې رواز ولې بیا خو ستا د فزیکس فارمولا هم زده سوه د کیمستري ریاکشن دې هم زده سو د بیولوژي سیسټم دې هم زده سو د میتس چې کوم میکانیزم دی هغه دې هم زده سو پریکټس چې دی هغه تا پرفیکټوي پریکټس به زیات کوي په دا یو اصول دا د ډېرو خلکو دا مسله ده چې دوی سهار سکول هم وایي او ماپښین کارونه هم کوي نو اوس ته خو نو خامخا کور د ځای کار به کوي بیا دا دارنګه راځي اوس ډېر خلک چې دي دا ډېر کتابونه چې دي هغه په دا آیډیو کې هم شته آیډیو بک راځي موبایل دار چا سره شته هغه دی هغه کتاب ډاونلوډ کړي په آیډیو کې هلته د کښېښوي خپل کار هم کوه هغه به ته اوري هم تا ته به ګایېږي چې بهی په بیالوجي کې چې دی هغه چې کوم فوټوسینتھسس څنګه کیږي ته به مجلس اوري مطلب دا معلومه ده اوس چې کوم لیبر سټوډنټس دي نه هغو ته دا مسلې دي خو هغه به هم کوشش کوي چې میکسیمم زیات سے زیات ټایم راوباسي په کار دا ده چې ستاسې لپاره یو د سکالرشپ جوړ شي چې کار نه وکړي خو چونکې موږ په دې معاشره کې ژوند کوو چې هغه اوس د ډیولپمنټ سټیجز کې ده نو موږ به څوکه څوکه په دې کې ریفارم راولو نو ستا لپاره به کار دا چې یا موبایل در سره یا پر یوټیوب باندې یا ایډیو بک راځي کورسز بک هم راځي نه هغه ته اورېدلی سي یا تا د کښنی کښنی ټیم میلاو سي ته هغه کتلی سي خلک په دکان کې ناست دکانداري هم کې کتاب هم سره وایي هغه هم ته کولی سي موږ چې په سکول کې وو دا رایټینګ ډېره غټه مسله وله چې موږ به رایټینګ کاوه صحیح دی اوس ما تا ته یو شی در وښوی نه چې د سبق یو 4 مرحلې دي ویانګ سر په خلاصوانګ لیکنګ اور بیا پر هغه مکالمه باندې مجلس کوم ټیک شو نو خو لیکنګ خو آلریډي کې راغلی ته چې کوم شی وایې تا د خط درکړي چې بهی ته به سولر سیسټم وایې ټیک شو سولر سیسټم به ته لیکې نو هغه کوم هغه شی چې تا د استاد درښایي او خو آوټ اف د کورس نه دی هغه دا کورس شته ده اور دلته ستا د ریډینګ په حصه کې هم رایټینګ شته نو بیا دا هغه ټیم هغه د کورس وایس ته لیکه چې تا هغه کتاب ووایه دلته دې شی ووایي سر دې په خلاص کې د لې نوټه وا سره لیکای وم په هغه فارموله باندې ځه هغه به ستا په پریکټس کې راځي لیکن خو به خامخا کوي او بیا ډسکسوم هغه سوال خو ده وکړي ته به کوشش کوي چې میکسیمم چې څونه څه زیات کوشش کوي ته به ټایم راباسي که تا سره موبایل در سره دی دا موبایلو کې هم دغه بوکس راځي پر یوټیوب باندې یا دغه بوکس راځي ته اورېدلی نن سبا خو هغه MP3 کې هم راځي هغه کتابونه راځي دا کوشش به یې چې استا د سبجیکټ استاد وکړي چې هغه ته آیډیو بک په PDF کې اور دا آیډیو بک چې دی دا ته مهیا کړي دا د استاد کار دی یو آخري کوېسچن به وکړو آخري کوېسچن دی څوک یې کوي باید چې ملاو شي اوس د ګورنمنټ د آرټیکل 25 ایچ دغه وایي چې د هایر سیکنډري ایجوکیشن پورې فری ایجوکیشن دی د فری ایجوکیشن مطلب دا هغه چې تا ته باید سټیپنډ هم ملاو شي وظیفه هم ملاو شي خو زموږ سرکار دا چې دی چې هغه نه غواړي چې هر سړی سبق ووایي خو موږ به په خپل محنت په خپله منډه باندې کوو خو موږ دا ستا مجلس در ایجوکیشن ډپارټمنټ او د ریفارم پورې ورسو اور ہو سکتا ہے موږ په مستقبل کې یو دغه جوړ کو چې هغه به موږ د هایر سیکنډري والا سکالرشپ هم ورکړو ان شاء الله.